أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها او زدی جنا نور خبائش چې دی هغه د بنی اسرائیل ذکر کړي واقعا د غوا چې دا ختم شوه او دې ته دا حکم چې الله کړو چې دا ذبح کوي د دې لپاره چې دې د غوا عبادت کوو چې په خپل لاس باندې ذبح کوي او د دې په لاس کې هغه ذلیل شي او د اولویت دا مینه د دې د زړه نه وځي او ځم واقعا چې ذکر کوي هغه دا یو شخص د قتل دا یو انسان د قتل دا او د قتل نه وروسته بیا فادارأتم تاسو د الزام په یو بل باندې اچو ځان ته بچ کوو آپس کې په اختلاف شول یو بل باندې الزام لګاو چې دا قتل تا کړی دی نو الله رب العزت په خپل قدرت سره هغه مړی ژوندی کو او طریقې ورته دا وکړه چې دا مړی چې دی په بعضې حصه د دې نفس باندې دی ووهئ نو دی به را ژوندی شي او خپل قاتل چې دی هغه به وښیي نو اکثر مفسرینو دا دواړه واقعات یو کړي دي او ببعضها کی اشاره کړي دا د ها ضمیر مرجع چې دی هغه بقره ګرځول دا چې وایي دا مړې په بعضې حصه د دې غوا نو دا تفسیر او ترجمه ځکه غلطه ده چې یو طرف ته خو حکم ورته ورکوي چې دا غوا ذبح کوي چې د دې د زړه نه هغه محبت ته اولویت ته غوا وځي او بیا بل طرف ته د هغې غوا په غوښه سره یا په صحیح سره مړې ژوندی کوي نو دا خو بیا د هغوی په زړه کې به روب او محبت ته اولویت پیدا شي چې دا خو زبردسته غوا ده د مرګ نه پس هم د دې په بعضې حصه وهلو سره هغه مړی راپاڅېدو ژوندی شو نو ځکه بعضې مفسرینو د دې وضاحت کړی دی چې دا دواړه واقعات جدا جدا دي او اوس د دې رستنی واقع د هغې سره څه تعلق نشته دی دا مستقله ځان له یو واقعه ده وَإِذَا یاد کیا قتلتم چې وجلی او تاسو نفسا یو کس فادارأتم نو تاسو په اختلاف کې شوي فیها په باره د دې مړي کې فادارأتم اصل کې تدارأتم دا لفظ چې دی دا اصل کې هو تدارأتم نو تا چې دا هغې په دال سره بدل کړه او دال په دال کې مدغم کو نو چونکه وړاندې دال چې هغه ساکن هو دا د تشدید اصول دي چې وړاندې دال ساکن او غیر چې هغه متحرک نو دغه ساکن دال د وجه نه د دې نمخ کې چې د هغه حمزه وصلی چې داغه داخله کړه نو دا اصل کې بیا شو اداراتم او فاجده د تفای عاطفه وایي نو چونکه فای داخله کړه په دې باندې د دې وجه نه هغه الف پکې بیا ویلې کېږي نشته خو ویلې کېږي نه فاداراتم په خلاف کې شوي اختلاف کې شوي تاسو یعنی تاسو په یو بل باندې دا الزام اچاو والله الله پاک مخرجون ظاهرون کې دې ما حوسا کنتم تکتمون چې تاسو پټون کې ای الله راخکار کوي ظاهري هغه چې تاسو پټوي فقلنا نو ومنغا ادربوه وایدا مړې ببعضها فبعضی صدد نفس نفس چې دا مؤنث ده نو زکه ضمیر د ها ول راوړ مؤنث
یا د انسان د وجود هغه سي چې هغه بد لکه خپې دي، لاسونه دي، غوږونه دي، سترګې دي، دا ټول په عربی کې مؤنث دي. نو یو ایسا بل را پرې دی. فقلنا ضربوه نو ومغا وای دا مړې به بعدها په بازي جفت صد دې مړې باندې یا په بازي صد دې نفس باندې په دواړو طریقو سره صحیح کیږي. کذالک دارنګ یحیی الله ژوند کې الله الموت مړې دارنګ به الله ژوند کې مړې لکه دا چې ژوند کو نو دا سه د قیامت پر ورځ باندې الله ژوند مړې ژوند کې وَيُرِيكُمْ أَوْ خَيْتَاسُتَا آيَاتِهِ نَخِدَ قُدْرَتْ بَلْ لَعَلَّكُمْ دَپَارَدَ دِي تَعْقِلُونَ چِتَاسُ دا عقل نکار واخلئی. ثُمَّ قَسَدْ بِيَقْلَقْشْ وَالْقُلُوبُكُمْ زُڑُنَسْتَاسُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ رُسْتَدَئِ واقعنا فقار خدا دا چیز رئی درم شوید اللہ دا قدرت نخی ولی دا لیکن رئی نور صاف شو وَهِيَ نُدَادْرُنَا كَالْحِجَارَةِ پشان دا گڑو دی او اشد قسوہ یا او پماند یاد یا او پماند بل او اشد قسوہ بلکہ زیاد سخوالی کی او اشد بلکہ زیاد دی قسوہ سخوالی کی زکا چوس مثالنا اللہ دا گٹی بیان ہے. وَإِنَّا وَبِشَكَ مِنَ الْحِجَارَةِ بَعْدِ دَغَٹُنَا لَمَاهَا وَغَٹِدِي يَتَفَجَّرُ چِرَوَانِيگِ مِنْهُ الْأَنْهَارُ دَاغِينَ وَلِي دا سے گٹشتے چی دا اللہ دا خشیت توجنا دا غٹو نولی روانی شی. وَإِنَّ مِنَا وَبِشَكَ بَعْضِ دَدِي غَٹُنَا لَمَاهَا وَغَٹِدِي یشققو چوچوی فیخرجون راوزی منه الماء داغین اوبا بعضی دسی چکانی اغا وچوی فیخرجون راوزی منه داغین الماء اوبا وَإِنَّا وَبِشَكَ مِنْهَا بعضی دی گٹنا لماها وگٹی دی او بلما کی د لام کا ترجمه کوي نو بیا ترجمه بتاشي ضرور هغه غټي دي یقینا هغه غټي دي نو بیا د لام ترجمه وشي. و ان وبشک منا بازد دې غټونا لما هغه غټي دي یا بيتو چرار غړي من خشیت الله د وجه د يرد الله نا بر پرتیخ قدر اور غړي وَمَا اللَّهُ او ندی اللہ بغافلین بے خبر اما دا غی عمالنا تعملون چتاسوی کوئی چتاسو بخبل جن کے سکوئی ندا ٹول اللہ تمالون دی اغف بے خبر ندے. افتتمعونا ایتاسو تمساتی مومنانو اند دی خبری یؤمنو چی دی بخبرو منی لکم ستاسو وقد کانا او یقینا دا فریقون یوڈل منهم ددینا ددین بنی اسرائیلونا یوڈل حاغدا یسمعونا چی آوری کلام اللہ کلام دا اللہ وورتکیدی دا اللہ کلام آوری ثم بیا یحرفونہو بدل ایمان ددغی کلام من بعد رستما دا غینا اقلو چی پوشی بدے کلام دا اللہ کلام واوری او پوشی او بیا ایمان بدلئی لکہ دی وقت ملیان وهم او حال دا دے چی دوی عالمون پوئیگی لکہ چی علم پر سرشتے کنا نو دیو جی نا پوئیگی خو بیام ظالمان دا خبر مفاد لپارا یا دا خبر فرقے مسلک او د خپل مذهب د غیر باطل او عقاید بچ کول د پاره یا د خپل شيوخ او اساتذه د خپل حضرات دا غوی د باطل او عقاید بچ کول د پاره د الله په کلام کې د الله په کتاب کې معنی بدلې د غیر تحریف کوي. و اذا لقوا الذين او کل چې دی مخامخ شي د خلق سره امنو چې ایمان راوړل قالوا ویدی مومنانو تا آمنا ایمان روڑے دے مونگا
وَإِذَا خَلَا او کله چې لاړ شي بعضهم بعض د دې الى بعض بعضتا چې یو مشرک د بل خوا لاړ شي او بیمان د بل خوا لاړ شي نو بیا وا چې کوم نه راغلی هغه غتلون کو توي قالوا ويها وي اتحدثونهم تاسو خبر ورکوي دیتا بما باغ سباندي فتح الله چې ظاهر کړی دی الله پاک علیکم پتاسو باندې کوم خبر الله ظاهر کړی دی تاسو ځای هغه ته کوي نو موحدین خپل راشي نو بیا وای زمونږم چې دا عقیده ده او دا نور عقیدې چې دا خود شرک عقیدې دي او باطل عقیدې دي ناغه مرګري ورته بیا وای چې تاسو ځای او دا خبر ال تکوي لیحاجوکم د بارد دې چې دوی حجت پونی سي پتا سو باندې به پدې سرا عند ربکم پنځ درف تاسو د قیامت پر ورځ باندې دوی به حجت لسی چې الله د دوی د مرګري به زمو خواله راتل او دوی هم تصدیق کړي خبر کو چې الله کلام رښتینه کلام دی د توحید مسله ده حق مسله ده نو سبب بیا د قیامت پر ورځ دوی حجت نسی نو ولې تاسو زه او دا گوايان ورکوي افلا تعقلون تاسو د عقل نکار نه اخلي نو مراد دای چې مکوې دا خبره دا وای خواله مزي حق م بیانوي په دې خپل باطل باندې کلک شي اولا یعلمون دوی نه پوهیږي ان الله چې بشک الله پاک دې په دې خبره پوه نه دي چې الله پاک یعلمو پیجنی ما غسا یسرون چې پټای دی و ما یعلنون او هغه چې دی ښکار کوي چې سب ښکار کوي هغه الله ته معلوم دی او چې پټای هغه الله ته معلوم دی او امنهم او بعض ذین امیون ان پړ دی امیان دی ان پړ دی او ان پړ امی ستوي لا يعلمون الكتاب نقوی بکتاب الا امانیہ مگر روان دی بخواہشاتو د مشرانو خپلو د خپلو مشرانو شیوخو مولیان بخواہشات روان دی او بخپلو خواہشات روان دی په امیدونو پس روان دی وَإِنْهُمْ أَوْ نَجِدُ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر تشکمان کونگی دا الله دا کتاب نور سره دلیل نشته نو سره عقلی دلیل شته بس خیال او ګمان دی باغې بس روان دي فویل نو هلاکت للذین دباردا کسانو یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم بلا سنو خپل سرا لقد دې وخت مليان دومره کتابونه لیکلي دي چال ماره او لایبرری دې ډکې دي دکان نه ډک دي نو پکار خدا چې مختصر تفسیر کړي چې الله په کتاب خلق وای شوی نو باغی کې ټول اسرائیلیات دروغجن واقعات باطل روایتونه او دا کې د رائے خپل تفاسیر خپل رائے کې بیان کړي دي او دا الله کتاب چې هغه په خلکو ګران کړي دی مشکل کړي دی اندازې تفسیر د صفایده شو فویل للذین هلاکت د پار د هغه کسانو یعنی د هغه علما او بلیانو یكتبون الكتاب چې لیکي هغه کتاب به ایدیهم بلا سنو خپل باندې ثم یقولون بیا وی دی خلقتا آزاد من عند الله د طرف د الله نه ده د خپل لیکل کتابونه هغه نسبت الله ته کوي ډیر کتابونه دا سدي لیکن په دې دور کې تاسو وګورئ لکه تبلیغی نصاب دا سدي لکه د الله کتاب دا الله کتاب بیانول دا الله کتاب زده کول د دې د پاره ټیم نشته ده ثم یقولون بیا وی خلقتا هذا من عند الله د طرف د الله نه ده لیشترو د پاره د دې چې واخلی بي په دې سره ثمنن قليلا قیمت لګ یعنی معمولی دنیا نو خلق بداوي چې یاره کدا کتابونه لیکلي دي نو باج خو بناج لکه تبلیغیان کې پیسې نه اخلي نو تا څه پته ده چې مشران به سمرا اخلي دا دومره غټ جماعت آسي چلیږي
دوی له چې کوم فند ورکول کېږي د هغې ته تصور نشي کولی، ورنه حقیقت دا دی چې د الله کتاب دې زده کړي او دا د خلکو ته بیان کړي. ځکه چې د تبلیغ کتاب د الله کتاب دی، نور کتابونه د تبلیغ نشته دی. فویل نو هلاکت لهم د پاره د دوی مما په وجه د هغې کتبت چې لیکلي دي ایدیهم لاسونو د دوی. هغه که هر کتاب دا خو ما په مثال په طور باندې یو کتاب وویل، دا ټولو ډلو کتابونه چې کوم دوی لیکلي دي د الله د کتاب په مقابله کې الله وایي هلاکت ته د دوی لپاره په سبب د دې چې دوی دا کتابونه لیکلي د الله د کتاب خلاف. وویل لهم او هلاکت ته د پاره د دوی مما د وجې د هغې نه یکسبون چې دوی کوي. کتاب ولیکو بیا په کتاب عمل کوي، په دغه قصو باندې بیا عقیدې جوړې کړلې او عمل کوي. نو قرآن مجید درې پیرې د دوی هلاکت ذکر کو. په دنیا کې هلاکت ته د مرګ نه پس هلاکت ته او د مرګ نه وروسته چې ژوندی شي د قیامت پر بیا هلاکت ته هلاکت ته داسې خلکو دپاره چې د الله کتاب وروسته غورځولی دی او کتابونه نور لیکلي په هغې پسې روان شوي دي. او وجه یې څه ده؟ هغه وجه ذکر کوي. وقالو او ویدی لن تمسنا النار چریبا راونه رسیږي مونږ ته اور د جهنم الا مگر ایاما معدودا، ایامن یو څو ورځې معدودا شمارلی شوي. نن هم د ټولو دا عقیده ده، لکه اوس خبره ده یو ورځ یا دوه ورځې مخکې زمونږ په ګاونډ کې د سهار نه وروسته روایت بیانېږي چې حدیث کې راځي چې مسلمان مومن چې دی د ګناهونو په سبب به جهنم ته واچولی شي. نو څو ورځې به یې په جهنم کې به سزا ورته میلاو شي، د هغې نه پس به بیا راوباسي او د جنت په نهر کې به ورته بیا اوبه ورکړي. نو هغه اثرات د جهنم چې دی هغه به ترې لاړ شي او بیا به یې جنت ته داخل کړي. او بیا علامه صاحب تشریح کوي چې د دې روایت نه معلوم شول چې د ګناه کبیره په سبب باندې چې کوم خلک جهنم ته تللی هغه به راوځي. او ظالمه ته څه تعلیم ورکې خلکو ته؟ یعنې خلکو ته دا ډاډ ورکې ته چې غټ ګناهونه کوئ بس یو څو ورځې سزا ده بیا به دې الله راوباسي. نو دغه باطل روایت چې تا بیان کو د قرآن نه یو آیت څخه بیان کا کنه، دا خو قول الله د یهودو ذکر کوي. وقالو او ویدا یهودیان لن تمسنا النار چری برا ونه رسیږي مونږ ته اور د جهنم الا مگر ایاما معدودا یو څو ورځې شمارلی شوي. نو مولوي صاحب الله دې جواب کوي په خپل کتاب کې دا باطل روایتونه چې بیانې. قل ورته ووایه پیغمبره اتخذتم ای اغستې د تاسو عند الله د الله نه احدا وعده، که د الله نه دا وعده تاسو اغستې چې د ګناه کبیره په سبب باندې چې جهنم ته لاړ شي بیا به راوځي. قرآن ټول وایي خالدین فیها ابدا ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. او تا دا منګړت روایتونه خلکو ته بیانې چې ګناهونه کوئ الله به دې بیا د جهنم نه راوباسي. نو که الله دا وعده کړي نو هغه وعده وښایه په کتاب کې. فلن یخلف الله چری الله خلاف نه کوي احده د وعدې خپلې، د خپلې وعدې نه الله خلاف نه کوي که هغه یې نه وښایه. ام تقولون بلکې وایئ تاسو ام په معنی د بل، ام تقولون بلکې وایئ تاسو علی الله په الله باندې ما هغه ویناګانې لا تعلمون چې څه دلیل نشته دی ستاسو سره. پوهېږې نه ناپوهه انسانه د الله د کتاب نه سره څه دلیل نشته دی او خوشې لګیا یې خامخا دا روایتونه باطل بیانې د خلکو عقاید خرابې. بلا داسې نه ده بلکې من کسبا وسواوره د الله کتاب سوی. بلا داسې نه ده بلکې من کسبا چا چې کار وکړو سیئتن ناکاره د ګناه، سیئتن شرک وکړو سیئتن ګناه کبیره یې وکړه. واحاطت او راګیر کې دې به واحاطت او راګیر کې به دلرا خطیئته گناہ ددا. خطیئته گناہ ددا د دین مراد څه ده؟
د دین مراد چې ده هغه ده چې کوم په سورۃ النساء کې الله رب العزت ذکر کړی دی مفسرین هغه ته اشاره کړی دا آیت نمبر 13 کې الله رب العزت ته هغه ذکر کړی دی وليست التوبة للذين يعملون السيئات الته موږ کنا چې کوم سړی کسب سیئاتن د ګناه کار کوي او ګناه کار تر کوم پورې کوي حتا تر دې پورې اذا حضر احدهم الموت چې حاضر شي یو کس ته د مرګ قال وې دې انی بشکذ توبت الان واستوبقما نو بیا دې ور الله توبه نه قبلې ها زکه چې قران کې الله بقره ویلي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نمبر کې مخکې علامات د مرګ راځي داغه نمبر کې مخکې توبه وباسا وللذین يموتون وهم كفار او نه الله توبه قبلې د هغه خلقنا د هغه خلقو چې مړ شي په حالات شرک په حالات ګناه کبیره کې وهم کفار او دې د الله د کتاب انکار کوونکي چې الله ته دا کار مکو دی جا کوي او د دې وخت الله مو لړ دا ډاډ ورکړي چې کوي خبره نه دا کلمه دی ویل مسلمان دی جنت ته بځي معاشره ټوله تباہ کړه دی غلط مليانو دی غلطو فرقو الکه سم مسله ورته بیان کړي چې مؤمن وای دی ته چا ګناه نه کوي داغه 24 غنټه ژوند د الله د حکم او د نبی د سنت مطابق دیږي ها انسان دې که هیر د نوښول غلطي د نوښول توبه وباسا لیکن قصدن و ګناه نه کې ورنه الله رب العزت دې بیان معاف کوي بلا داسن د بلکې من کسبا چا چې کارو کو سیئاتن ناکارا د ګناه واحاطت اور غیر کی به دلرا خطیئته گناہ ددا فاولائک نو دا کسان اصحاب النار مرګری د اور دی اور والدی د مرګ پورې ګناونه کوي نو الله وی بیا یې جهنم ده هم بی فیها پدې جهنم کې خالدون همیشه وي مولای سے دایسته د قران نا هم فیها خالدون دوبئی پدې جهنم کې همیشه نو دی په کې بیا د ځان ادا ټکوسلې جوړ کړي چې یو کفر دی او یو دودل کفر دی ظالم په کتاب کې یو کفر دی او بل دودل کفر دی والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او درس کو عمل خپل وګوره جنت ته کم خلق زی والذین آمنوا هغه خلق چې ایمان راوړل دي پاک د شرک نه او عملوا الصالحات او نیک عمل کوي پاک د ګنا نه اولئک دا کسان اصحاب الجنہ جنتیان دی هم دی فیها پر جنت کے خالدون ہمیشہ وئی سبحانک اللہم و بحمدک